ستا دعا چرا سروی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو، تاسو سره ما مسائل د دې یوټیوب او د فیسبوک په پاڼه روان کړي دي. نن به دغه مسایلو نه یو بل مسله ز تاسو سره شریکوم، خو دا غین وړاندې تاسو خدمت کې گزارش ته چې ویډیو مکمل ګورئ، په ځان په پویوي او چې کله په خپل واوري نو په نورو خلکو باندې هم د واوروي، یعنی د شیر کې چې هغه هم واوري. نن مسله دا د محترمو چې آیا د انسان د بدن دا وینه دا یو سړی بل ورکول شي او کنه. یو مسله ده. دویمه ده چې یو انسان د بدن وینه او باسي هغه خرڅي نو هغه پیسې د لپاره حلال دي، یعنی دا لین دین دا حلال دي که حرام دي. اوله مسله ده د یو انسان بدن وینه هغه کسړی وي نو د خزي بدن ته کدا وینه زی یا خزه وی دغه نوینه وستل شي د سړی بدن ته زی، نو دا فقها او علما او مفتیان اعظم کرام لیکلي دي چې دا جایز دي. د دې مثال خود نبی صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې نو، خو به هر حال فقها او دغه د دې لپاره دغه علت رئیس تیر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل مور بیبي نه هلاوه، دغه رضاعی مور بیبي د هغه چې کوم دی حلیمی بیبي هغه پي راودلی دي، نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جسم مبارک ته د بل چا پي تلی دي د خپل مور نه علاوه، نو دا پيم گویا داسې دي لکه د پيم چې انسان بدن ته لاړ شي دا غینه وینه او غوخه جوړیږي، نو دا پيو باندې اغي د وینه هم قیاس کړي د چې یو انسان بدن ته د بل انسان وینه هم تلی شي. نو به هر حال علماء د دې جواز ورکړي دي چې یو انسان وینه د بل انسان بدن ته تلی شي، دا جایز دي. خو د ضرورت په وخت کې چې انتهایی ضرورت نو لہذا دا جایز دي. د سړی خزي لوینه ورکول شي او خزه دا سړی لوینه ورکول شي. خو به هر حال محترم یو خبره بیات ساتي چې د انسان نور آزاد یو بل ورکول لکه لاس یا سترګه یا جبه یا یو غاغ وستل بل ورکول، ګوره دا بالکل ناجایز حرام دي. دا وینه د دې لپاره علماء د دې جایز قایل چې دا په بدن کې بیا جوړیږي، نو دغه وجه ده چې د دې جواز علماء او فقها قایل دي. دویمه مسله دا یو انسان د بدن نوینه او باسي او هغه خرڅي، نو آیا دغه لپاره دا خرڅول جایز دي که ناجایز؟ محترم بالکل ناجایز دي. د انسان د بدن نوینه وستل او پاغي پیسې ګټل محترم دا بالکل سوچه حرام دي، ناجایز دي. یو هغه انسان د چاغه ته وینه نه ملاويږي او د بلډ بانک یا د بل چا سره وینه د پیسو باندې ورته ملاويږي، نو دا سړی مجبور دی، ضرورت ورته، نو دا بیا د وینه په پیسو باندې اخستل شي. ورنه وینه چې کومه ده فی سبیل الله د الله د رضا لپاره یو بل ورکول لکه یو عطیه ده، نو لہذا په دې باندې پیسې اخستل دا په کار نه دي او دا ناجایز دي. نو دا مسله می تاسو سره شیر کړله، تاسو په خپل هم دا ووري او په نور ملګرو باندې هم ووري. الله تعالی دې موږ تاسو